عملګری وی چې بعض کسان قضا عمری په دغه څه حیثیت دی نو قضا عمری قرآن سنت کی په دې هيئت قضیه باندې د صراحتا نصر باندې موجود نه دي زمونږ فقهای کرامو د اقوال چې دي نو دا متعارض دي په دې باب کې بعضی فقها چې کوم دي د اثبات او جواز طرف ته دي او بعضی فقها لکه مولا علی د عبدالوهی لکنوی صاحب او مولا علی قاری صاحب هغه ور باندې سخت ردود کوي خو به هر حال کچا کوله او څوک ورته حرام وي یا ورته کفر وي نو حرام څوک ثابتولی نشي یعنی کدل توابین استی بس را پاتې سما سره د موضوع لیکي زبدا ثابت کوم چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قضا مونږ په جمع کړی دی نبی علیہ السلام نه غزوه خندق کې منځونه کدا شوی دي هغه په جمع کړی دي بخاری کې راځي ليله التعریس کې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک یو ټول شپه مزل کوي د شپې اخیری ځکه بلال صاحب ته فرمایي ای بلال صاحب ته مخکینا او موږ د کې مستړیو ته دا صبح صادق سارا که سحر راوخی چې موږ بیا را پاسوا بلال صاحب سامان ته ډډو والا او د صبح صادق په طرف ګوري راغم سترګې ورغله هغه مودش سحر چنور روخته اول چې د انور لګي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په وجود لګیدو اول سترګې نبی علیہ السلام وغړولې د سحر مستی قضا شوه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سحر د امس په قضا په جمع سره وړې دي نو شریعت کې چې یو شی اصل پیدا کی هغه ته حرام او کفر مو آیا او کته چې دا حرام دي نو بس را پاسه لګ د ادا او د قضا تعریف ما ته بیان کا ادا څه ته وای قضا څه ته وای لګ د قضا اقسام ما ته بیان کا ادای محض او دا غرنګ قضا محض قضا شبیه بالادا لګ د اقسام د قضا او تعریفونه د قضا ما ته بیان کا چې زه خوستاوی نه مګورم چې تاسو څومره وکړي بیا به تا د زه قضا عمری په مجدا شته او کدا نشته دي ته اقسام د ادا او اقسام د قضا نه پیژنې او قضا عمری بدعت دي